ارشد ندیم به یو ځل بیا موږ ته د اولمپیک په فائنل کې په نظر باندې راځي. پاکستانی وخت 11:25 منټ باندې به دغه فائنل میچ شروع کیږي. په دې کې 12 ملکونو کلاړیان چې هغه پکې په دې فائنل کې حصہ اخلي هغه کوالیفای کړي د فائنل لپاره. آیا ارشد ندیم به د پاکستان لپاره دغه ګولډ میډل په دې فائنل کې یو ځل بیا وګټي او کومه ګټي؟ ارشد ندیم ډیر ځل چې کوم دی په 2023 کې هم فائنل ته کوالیفای کړي و او په هغه کې د دې سره د انډیا چې کوم دی ټوټل پوره نوم خو نه راځي خو چوپړه نوم یو پلیئر دی چې هغه سره فائنل مقابله راغلی و. بیا دغه پاکستاني چې کوم پلیئر دی ارشد ندیم دا په سیکنډ پوزیشن راغلی او د دې سره چې انډیا چوپړه ده هغه په فرست پوزیشن باندې راغلی. اولمپیک په مقابلو کې درې قسم میډل ورکول کېږي. یو پکې چې کوم دی برون میډل وي، یو پکې زموږ سره سلور میډل وي او یو چې کوم دی ګولډ میډل وي. برون میډل ورکول کېږي تھرډ پوزیشن والا ته، سلور ورکول کېږي دویم پوزیشن والا ته او دې سره چې کوم دی ګولډ میډل فرست پوزیشن ته مطلب څوک چې د فائنل وینر وي هغه ته ورکول کېږي. نو د فائنل لپاره د 12 ملکونو 12 کلاړیانو په دې کې کوالیفای کړي دا. د ارشد ندیم هم په دې کې د پاکستان د سایډ شامل دی او همیشه لپاره کوشش دی چې فائنل ته کوالیفای وکړي. دا چې کوم دی بیسټ ویشز د هر چا طرف نه د عوامو نظر بالکل په ارشد ندیم باندې چې پاکستان د پاره د ګولډ میډل یو ځل بیا وګټي. د تر اوسه پورې د پاکستان چې کوم دی 3 ګولډ میډل ګټلي، 3 برون میډل ګټلي او 4 سلور میډل پاکستان ګټلي په دې اولمپیک مقابلو کې. ګورو چې ارشد ندیم یو ځل بیا هیستوري ریپیټ کوي او کنه ګورو چې یو ځل بیا د ګولډ میډل د پاکستان په نوم باندې کیږي د اولمپیک مقابلو کې او کنه. په اولمپیک کې مختلف قسم گیمونه کیږي او د ارشد ندیم چې کوم گیم دی دا نیزه ده. نیزه چې چا څومره لري پورې جدا وشغوله یا مطلب هغه باندې او گزارو کو غټه فاصله چا نیزي توی کړله نو هغه بعد د میچ وینري. بیسټ ویشز ارشد ندیم. الله دې وکړي چې په اولمپیک کې د ګولډ میډل ارشد ندیم وګټي. ستاسو سره دا چې آیا ارشد ندیم با د مقابله وګټي او کنه د انډیا خلاف؟ اگر سره کمنټ کې شامل کړئ ان شاء الله ملاوي ګنو ویډیو کې درغه د مالا کې ایجاد. الله پامان.